ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو ورونو اور کورونو کی آواز اوریدن کو با حیا با پردہ تور سرو خویندو میندو دلوی اختر دا عظیم اورز دا لوی خوشحالی مسلمانانو تا دا امن یو پیغام ورکی اور د مذہب اسلام یو تہوار دے چې خلق ذبح کوي ساروی حلالوی زکدا سنت د ابراہیم علیہ السلام دی اور بیا سنت ابراہیمی نباد د پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا او د رب العالمین یو حکم دے چې چاته الله وسد قربانه ورکړي هغه په دې ورځ قربانی کوي اور د ابراہیم علیہ السلام دا لوی سنت هغه ژوندۍ کوي. اصل پس منظر د قربانه نو او کون اصل پس منظر دا د ګډي د لالولو نو اصل مسئلہ دا د غوا او د چیلی د ذبح نوا اصل قربانی دا د ګډ علالول نو اصل قربانی د غوا او د میه علالول نو اصل ذبح او اصل قربانی دا د ګډ علالول نو
اصل قربانی دا د غوا او د بیزی علالولو، اصل قربانی خود پلار او د زوی یعنی د سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور د سیدنا اسماعیل علیہ السلام په منځ کې خبرې وي. اغه ناشنا قربانی وا، اغه ناشنا خبره وا، ګډ خو منځ کې راغې یو ثمره او یو نتیجه شو د قربانه. خلقو قربانی پرې خو د اصل په نتیجه او ثمره پسې لګیا شو. اصل خبره سوا ابراہیم علیہ السلام بچی ته وی یا بنیا اے زما بچوړیا، تصغیر د مینې د پاره وی یا بنیا اے زما بچیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچے میں خوب وینما انی اذبحک چې د خوب په حال کې په خوب کې زتا ذبح کوم. فانظر ماذا ترى، ستا مشوره او ستا سرای د بچیا زما خوب خدغه څه دی چې چاړې د لاندې اسماعیل او زه ذبح کوم. هغه بچیم د نبی بچیو. هغه ته یا ابت فعل ما تؤمر، اے پلار هغه څه کوه چې تا ته حکم کولی شي. اوس حکم خو نشتا، ابراہیم علیہ السلام ته حکم نشتا، صرف خوب دی. دا د دې دلیل دی چې خوب د نبی وحی. دویم د دې دلیل دی چې اسماعیل علیہ السلام انتہائی تابعدار د خپل پلار او د رب د احکاماتو. دریم دا د دې دلیل دی چې د پیغمبر خوب وحی او دلیل دی د پیغمبر خبره به اعلی درجه د پاره او د کمال درجه دلیل وی او کنه وی. اسماعیل علیہ السلام د پلار د خوب متعلق داوی چې بابا جان هغه سکو کم چې تا ته حکم شوه دی. نو د اسماعیل علیہ السلام نظریه داوا چې زما د پلار خوبم دا د الله حکم دی. نو چې د ابراہیم علیہ السلام خوب دای د الله حکم وګرځو، د پیغمبر علیہ السلام اقوال اور احادیث د رسول الله مبارک و څومره لوی حجت وی. زوم په دې ځکه مقام عبرت د منکرین حدیث تا چې اسماعیل علیہ السلام نه حجیت حدیث مسله زدکه. اسماعیل علیہ السلام د پلار خوب متعلق وی یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان د پلار د طرفه چې کوم حکم دی پاغي عمل وکا. دا خو ته نه دی ویلی چې قران کې راغلی دی او کنه دی راغلی، پتا وحی راغلی دا او کنه نه. چې د ابراهیم علیہ السلام خوب وحی دا، نو د پیغمبر علیہ السلام خبري د پیغمبر علیہ السلام وینا دا خو بالاتفاق وحی دا اور حدیث ته اور حجت ته. اور چې اسماعیل علیہ السلام د پلار د خوب پلیدو باندې خپل ځان ذبح کولو ته تیاری، نو مسلمان به د پیغمبر علیہ السلام د حدیث دوران کې خپل ځان تسلیمولو ته تیاری او د الله د پیغمبر په احادیثو به کلک غیرت کوي. د اسماعیل علیہ السلام د چړې لاندې ملاستا دا مسلمان تر دې خبرې هم یو پیشنګوئی ورکي چې اے مسلمانا، اسماعیل علیہ السلام د پلار د خوب قدر کوي، نو ته د پیغمبر د حدیث قدر وکا او هغه په خپل عقل باندې متلا. اسماعیل علیہ السلام د عقلی قرینو نه کار وانه غستو، پته لګی چې په وحی کې عقل نه چلیږي. دا یو ډېر گمراه ذهن دی چې وای مونږ به احادیث په خپل عقل تلو چې دا د قرآن موافق دی او که مخالف.
دا مکمل گمراهانه ذهن دی. حدیث وحی دا او قرآنم وحی دا. وحی دا وحی خلاف نرازی، پا دو وحی کی تعارض نی، یو وحی با پا بل وحی نشی پیش کولی چستا دا عقل پا میزان باندی پا قرآن تتلی نو یاد و ساتا دا وحی پس شو او دا حجت پس شو. وحی خوب دا علوی چی پا صحیح سنت تا تراغلی دا او تا منلیوی بغیر دا چون دا چرا عقل دی نو استعمال کردی نو تا با دا وحی تسلیم کردی. خدا کم شرائط چی تلگی دا وحی دا منلو دا پارا پتہ لگی دا حجیت حدیث او دا وحی دا حجت نا مکمل انکار دے. بہرحال عرض میں دا کہو اسماعیل علیہ السلام پلاتوی یا ابت افعل ما تؤمر، اے پلارا اغا سوکا چتاتے حکم کولی شی. اور نتیجہ ورتم وی چھ اے پلارا تو خوب کی ما وینی چھ ما ذبح کے و ما علالے نو کپویخ میں علالے نو انسان دے همت بیلی خوی زما متعلق دا سوچ مکو چھ زبا همت بیلم. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، دیر زرد زما بابا جانا تب ما دا صبرناکو نو عمومی. نو بیا اصل قربانی داوا، اصل قربانی دا گڑو دا گڑی زبح نوا، اصل قربانی دا پلار او دا بچی خبری وی. پلار ورتوی یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحکا، اے بچی خوب وینم چه تا ذبح کوم. اور بچی ورتوی یا ابت افعل ما تؤمر، اے پلارا اغس کوا دا کم چه تالا حکم دے. دا پلار او دا زوی خبری شروع دی. پلار سر چاڑا پلاس دا، پلار پی دا پاس ڈونگی ماتی کری دی، زوی پڑ مخی پروت دے. پلار او زوی خبری کی او قرآن وی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، پڑ مخی سملو د اسماعیل علیہ السلام تندے او پوز پزمکو لگے دل. پلار سر مکالمه دا، اصل قربانی دک دا چه دا پلار او دا زوی خبری شروع دی. گڑ خو اصل قربانی نوا، گڑ خو اللہ بطور انعام رو لے گو، گڑ خو اللہ بطور نتیجہ رو لے گو، گڑ خو اللہ بطور فائدہ و ثمر رو لے گو. اصل قربانی خداوا چه پلار تا اسماعیل علیہ السلام خپل بچے ورتوی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے زما بابا جانا تاریخ کے بما صبرناک بچی مومے دا رب پا حکم عملو کا. ابراہیم علیہ السلام پہ ڈونگے ماتی کڑی، چاڑے ورطا پا مرے کی خود دلان دیتا طرفنا اور حرکتی شروع کو اصل قربانی تردک کا ٹائم پورے و باس. دا پلار پلاس کی چاڑ دا اصل قربانی داوا، زوی دا چڑی لان دے دا اصل قربانی وا. زوی ورطوی پلارا ما ذبح کا دا رب پا حکم عمل اکا دا اصل قربانی دا. زوی تابدار دے لان دے پروت دے دا اصل قربانی وا. گڑ خو اللہ بطور انعام رو لے گو. خلقو اصل قربانی پری خدا صرف پا گڑ و گڑ شروع شو، صرف پا غواو پا بیز شروع شو. دا خو یو انعام اللہ پا دے امت باندھو کو. اصل قربانی خو ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کڑے دا. دا اغا قربانے، دا اغا انقلاب، اغا دا رب حکم تا غاڑا کے خودل، اغا خپل سر دا رب پا حکم باندے کٹکول، اغا دا رب دا پار خپل وینتو یول. اصل قربانی داوا دیتا خو صرف ابراہیم علیہ السلام تیار شویو، دیتا خو صرف اسماعیل علیہ السلام تیار شویو. بیا خو پا خوشحالے کے گڑ رالا، گڑ راگے، خوراک شروع شو. دا مون خو خوشحالے والا قربانی کو. کمونگ تا دا رب العالمین حکم وے
چې کال کې به یو ځل خپل بچی ذبح کوي. نن به د جړا ورځ وکړه خوشاله ورځ به ویخې ګودې. نن به د جړا ورځ وکړه خوشاله د جړا او د غم ورځ به هر سړي به تیره چاړه راغستې وه او وی به چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسماعیل علیه السلام ذبح کړی دی، زه هغه سنت ژوندي کوم. نن به د میندو څه حال و، هر مور به غریب نیولی و، د هر مور سترګې به د اوښکو ډکې وې، هر پلار به پریشان و، هر بچی به سر زوړن نیولی و. دا خو اصل قربانی ابراهیم علیه السلام ورکړه، اصل قربانی اسماعیل علیه السلام ورکړه چې پلار د زوی ذبح ته تیار شو. الله رب العالمین په امت باندې آسانه کړه، هغه د پلار هغه د زوی ذبح په ګډوړي سره بدله کړه او سنت ابراهیمی وګرځو. اصل نقطه په دې باب کې دا ده، قربانی لوی اجر دی. ولې دا د هغه چا پیخي کول دي چا چې د رب حکم ته غاړه داسې تسلیم کړی وه چې چاړه لاندې او د هغه مری پې باندې او کش سره انتظار و چې الله فیصله بدل کړه. مونږ خو د خپل ذبح دوران کې صرف دا وایو چې دا ګډ ځکه حلالوم، دا غوا ځکه حلالوم چې ابراهیم علیه السلام ګډ حلال کړو. خو ګډې داسې په سهولت حلال کړو څنګه چې ما او تا په سهولت حلالو. هغه خو بچی حلالو، دا هغه چاړه خو دا هغه په ګمان کې په ګډ نه چلیدا، دا هغه خو 100% دا ګمان دا یقین و دا عقیده و چې د رب حکم می پورا کو اور بچی می ذبح کو. خو چې کله لاس د وینو ککړ شو، کله لاس د وینو لواند شو او تکبیر وی چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد او څنګه سترګې کولاو کړې وې قتل نو اسماعیل علیہ السلام خوا کې ولاړ دی او کته ګډ ذبح شوی دی. الله رب العالمین ورته د عرش نه اعلان وکړو، یا ابراهیم، اے ابراهیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، تا وګټل خپل خوب د رښتینه کو، انا كذلك نجزي المحسنين. ابراهیم تا چاړه په خپل بچی کې خدا خوزم د عرش او پرش غیرتی ذات یم، زستا د بچی وینې نه ضایع کوم، زستا خوږ او ماشوم تنکي اسماعیل ذبح لنه ورکوم. انا كذلك نجزي المحسنين، مونږ ټول نیکانو له داسې بدله ورکو. ګډ ذبح شو، خوشحالی شوه او اسماعیل السلام نیغ ادریدو. الله رب العالمین فرمایي وفدیناه بذبح عظیم، لوی قربانی وا خو ما هغه فدیه کې او په خوشاله کې د یو ګډ سره بدله کړه. اسماعیل علیہ السلام می بچ کو یو ګډ حلال شو، هغه کافی وګرځیدو. او قران کریم وی ان هذا لهو البلاء المبین، په خپل ربوبیت مې د قسم وی چې دا سوالو کې امتحان نو، لوی امتحانو. خو لوی امتحان د پر لوی سردار پکارو، هغه سردارو امام الانبیاء سیدنا ابراهیم علیہ السلام. ټول یو ځل وایسو کو سیدنا ابراهیم علیہ السلام، لوی لیډر او لوی مبلغ توحید. قربانه سره ډیر لوی تعلق دی د الله د یووالي، قربانه سره لوی تعلق دی د الله د توحید. چې مسلمانه په کم ساروی دی چاړی خدا د ذبح دوران کې بتوي چې الله اکبر، د ټولو نه لوی ذات څوک دی؟ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله. نشته د حاجت سر کون کې مگر یو الله، لا اله نشته د نظر و نیاز لایق، نشته داسې ذات چې د ساروی په ذبح د هغه نوم واغستی شي الا الله مگر یو الله دی. نو قربانی سنت ابراهیمی دی، د سنت ابراهیمی د پاره عقیده ابراهیمی ضروری ده. داسې نشي کېدی چې سنت د ابراهیم علیه السلام وي او عقیده د آزر وي،
چې کله یو قبر او یو بابا سره مدد شو، کله بل قبر او بل بابا سره مدد شو، کله د یو قبر کانی په ځان وخلې، کله د بل قبر کانی په ځان وخلې، کله د یو بابا شال په ځان وخلې، کله د بل بابا په قبر ځان شال خور کړي. نه، د سنت ابراهیمی او د قربانې د پاره عقیده ابراهیمی پکار ده. اغا عقیده ابراهیمی قرآن ذکر کئی، یا ابتی لم تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے پلار دا اغا چا عبادت لکے لم تعبدو، پا کم دلیل را مدد شوے، پا کم دلیل را مدد شوے. لم تعبدو معنی صدا لم تدعو فی الحوائج، ولی تپخپل حاجاتو بلنو کے ولی را مدد شوے. ما لا يسمع ولا يبصر، چه سوک اوری نا و سوک وینی نا. دلتا سجدہ و روکو ندی مراد چه ولی عبادت کے یعنی ولی سجدہ کے نا. لمت تعبدو ولی را مدد شوے اغا چاہتا لا یسمعو چه اوری نا. اختلافی مسئلہ دا کنوی مڑی اوری کنا اوری. نو پا دیزے نا حل کو چه زما مشر سوی استا مشر سوی، زما استا مشران بدل بدل لی. اغا مشر بیاد کو چه دا طولو اتفاقی دے. پا ابراہیم علیہ السلام کو دا طول اتفاق دے کرا، کده چا پک اختلاف شتا، د ټولو امام او نبی دی او کنه دی. اغه ابراهیم علیہ السلام وی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے پلار ولی دا اغه چا عبادت کې لا يسمع چې اغه اورینا، اغه اوری، ولا يبصر اغه وینینا. زمون خدا نظر دی چې د قبر په سر باندې په تخته باندې چنچن یا چنچن کینی نو مړی ته پته لګي چې دا نر دی او که خزا. لیکن قرآن سوئی ما لا يسمع ولا يبصر، نه اوري او نه ویني، ولا يغني عنك شيئا، او نه درد سر لري کولی شي. نو عرض داده چې د سنت ابراهیمی د پاره عقیده ابراهیمی فرض او ضروری ده. دا سی نشی کېدی چې سنت د ابراهیم علیہ السلام یو عقیده د آزر وی. نه، ځان به برابر کې یو الله به حاجت روا او مشکل کشاو غړي، الله رب العالمین به قربانی قبول کی. بل دا یاد ساته څنګه چې د قربانې د ساروی د پاره دا ضروری ده چې د هر غیب نه به پاک وي، چې مکمل خپېماتي قربانی بکیږي، چې مکمل لوندی قربانی بکیږي، چې غټ غټ سپوړي پر اختی وي او غونډان پر اختی وي قربانی بکیږي، چې شری پر اختی او خارخ پر اغلی او ټول په منشي قربانی بکیږي نه کیږي. څنګه چې دا ضروری ده چې د قربانې ساروی به د خر غیب نه پاک وي، دا سي دا ضروری ده چې د قربانې مالک به د شرک د عقیدې نه پاک وي. څنګه چې په قربانې ساروی کې غیب وي قربانی پې نه کیږي، دکسې که د قربانې په مالک کې غیب وي او شرک وي پکې نو هم یې قربانی نه کیږي. نو خپل عقیده برابرول الله رب العالمین دې دا قربانې زموږ ستاسو قبول کړي. او اصل راز په قربانې کې څه دی؟ اصل راز دې کې د ذبح حکمت کې خودو قربانې کې ذبح مقرر کړو، وینه تویول، وینه تویول، وینه خو یو په ذبح کې تویږي، دا د دین په نوم وینه ده. بل وینه کومه موقع کې تویږي چاته پته شته؟ کاش چې مسلمان ته دا پته وي. یو خو د ذبح دوران کې په ساروی چې ګوډې ماتې کې نه د ساروی وینه تویږي، بل وینه هغه ټیم تویږي چې کله کافر ستا په دین او اسلام حمله وکړي، کافر د لاندې او تا په ګوډې ماتې کړي او وینه د کافر تویږي، دا هم د دین د پاره وینه تویدل دي. اور کله کله به ته د کافر لاندې پروت او ستا وینه به تویي. تا ته د سنت ابراهیمی په دې تعلیم کې درس دی چې اے مسلمان صرف د غوا او د ګړې په وینو باندې ټیم مه تېروه، یو ورځ به کافر ستا د لاندې یا به تا ذبح کوي یا به ته ذبح کوې، هغې وینې دپاره هم ځان تیار ساته.
کله کله خلک وایي زما د وینې نه زړه خرابېږي، نو قربانۍ کې در باندې د وینې ذبح لازم کړه چې وینو سره عادت شي. اشاره د مسلمان ته ښیي چې ستا د دین مکمل حصه په جهاد هم روانه ده. جهاد زمونږ د دین حصه ده او که نه ده؟ او د تمامو مسلمانانو په زړه کې خو د جهاد جذبه شته که نه؟ انشاءالله دا د قربانۍ وینې صرف د څاروي وینې مه تویوه، په دې کلک اوسه چې زما رب ما ته حکم وکړي او زما د دین بې عزتي کېږي، داسې وینه به د کافر تویوم لکه د دې غویي وینه چې تویوم. دا پکې مسلمان ته لوی درس دی، لوی دعوت دی مسلمان ته. اور تا ته دا خبره هم کوي په ټل کې شریک کړي، اولې د اختر مانځه ته راوستې چې د اختر په مونځ کې یو کړي، نو اوس درته وایي لاړ شه ذبحه وکړه. د اختر د مونځو د ذبح نه مخکې د اختر مونځ ته راجمع کېدل د دې خبرې دلیل دی چې ای مسلمان اوس به تا چاړه په لاس کې نیولي ذبحه به کې. دا د دې خبرې دلیل دی چې ای مسلمانه جهاد کې به اله کامیابېږي چې داسې یو یې لکه نن چې په دې خپل صف کې یو یې. که داسې تار تار شوې لکه نن چې مسلمان تار تار دی، تباه و ذلیل بشي، خوار بشي. مسلمان ته وایي چې ای مسلمانه اتفاق اتحاد پیدا کې، دا د زړونو نه دا بغض حسد ختم کې، خپل منځ کې مینه او محبت پیدا کې. دا د اختر په مونځ کې لویه فلسفه ده. الله رب العالمین دی زمونږ ستاسو نه دا ټول اعمال قبول او منظور کی، او الله رب العالمین دی دا ټول